ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مخکې آیات کې الله رب العزت د سبیل الاموات ذکر او بیان کړو چې کوم خلک د الله تعالی په لاره کې قتل شي نو هغه ابس نه دي مړه او مړي په شانتي نه دي بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکې دوی ژوندي دي خو دوی په ژوند باندې تاسو نه پوهیږئ. مو تفصیلي بحث کړو زاغاوی نو هغه ژوند د دوی له برزخي ژوند دی دنیوي ژوند په شانتي نه دی. او د نن آیات کې الله رب العزت ذکر کوي چې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. دی آیات معنا څه دی او د دې بیا مفهوم څه دی؟ الذين اذا اصابتهم مصیبه مفسرین ذکر کوي ودینه هر هغه درد او تکلیف مراد دی چې هغه زړه ته رسیږي او همدارنګې بدن ته رسیږي. اول جابر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي وی هر هغه انسان چې هغه کله مړ شي خو دې د دنیا کې څه درد او تکلیف نه وي رسیدلی او کوم خلکو ته درد او تکلیف رسیدلی چې کله دوی هغه خلک وکسي نو بیا دوی دا خبره ذکر کوي کاش که دنیا کې د موږ بدنونه څه دي که نه دا پکې انشورنس سره کټ شوی وی دا بهتر وی خو چې موږ ته هم دغه ثوابونه او دغه اجرونه میلاو شوي وي. او بل حدیث کې ابو سعید خدری رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي ما یصیب المسلم من النسب چې مسلم سړی ته مسلمان سړی ته مؤمن سړی ته څه غم او درد او تکلیف حتی کې چې یو ازغوی د مسلمانانو په خپو کې لاړ شي د هغه درد او تکلیف ورته ورسېږي نو دغو ټولو باره کې الله تعالی دغو ته ګناهونه معاف کوي. او دا حدیث هغه بخاري شریف او همدارنګه مسلم شریف هم نقل کړی دی. ام سلمہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها نقل کوي ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې دي یقول ما من مصیبت یصیب العبد چې کوم یو تکلیف او مصیبت بنده ته رسیږي نو په کار دی چې دوی دا خبره کوي چې انا لله و انا الیه راجعون او بیا دا صحیح اللهم اجرني فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا اجره الله فی مصیبت واخلف له خیرا منها. وی دغه الفاظ چا په مصیبت او در تکلیف کې ویلو او داسې نه دی دغه صرف د مرګ سره خاص وي لکه ډېر خلک دا طریقه کوي څوک پوزیشن د سپیکر کې اعلان کوي بس دغه دوه آیتونه وي او انا لله و انا الیه راجعون چې څوک مړ شي او یو عام مسلمانان بغیر د سپیکر نه څوک اعلان کوي که نه کوي خبر شي یاره چې دا مړه شوی دی نو دوی به وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. نه بلکې دې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څرنګه مصیبت او درد تکلیف درته ورسېدل مرګ وي او که همداسې وي په هر حالت کې دا آیات یل سري انا لله و انا الیه راجعون وي او مخکې بیا د الفاظو سوي چې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لی خیرا منها الا اجره الله فی مصیبت واخلف له خیرا منها. چې کله دا الفاظ وي نو الله رب العزت د کوم دي د غم او تکلیف یا درد رسېدلی دی دې باره کې الله تعالی د دې نه ښایسته بدله بیا دې ته ورکوي او چې کوم غم او درد تکلیف دې ته رسېدلی دی په هغه باندې بیا صبر وکړي نو بیا دې ته الله تعالی درجه ورکوي. او بل دا چې د آیات مقصد الذین اذا اصابتهم مصیبه محمد ابن خالد السلمی د خپل پلار نه نقل کوي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې دي وی کله چې الله تعالی یو بنده ته یو درجه یو مرتبه څه ورکوي نو هغه دا درجه امتحان دینه بغیر هغه دنیا کې حاصلېږي نه دي ته نو بیا ځکه الله تعالی دې باندې داسې امتحان راولي یا مصیبت راولي
نو بیا هغه درجه مصیبت سره د دینه پاس بیا د هغه حاصل شي نو بیا الله تعالی باندې ځکه راولي او دا به نور ګڼ حدیثونه دي او تفصیل او بعضو کې مفسرینو کړی دي هم دا مختصر او دا خبره ذکر کا څه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع وی کوم خلکو د درد او تکلیف ورسیږي نو دوی د بیا په کار دا آیات یې او دی باندې دوی عمل وکړي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع مو امتحان کوم په څه شي سره د ویرې نه په تاسو باندې والجوع بلوغ سرا ونقص من الاموال فكمد ملون سرا والانفس والثمرات فنفسنو او میو سرا وبشر الصابرين او زر ورکا او خلقتا چاغا صبر کون کی دی ګور دا صبر علم السلام مخ تیر شیو صبر په دوا قسمو بیا په صبر کې لاس درجه وین دا لاس مرتبه موټور ذکر کړي وي فآغا آیات کې چې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین دغه درجه ذکر کېږي دغه صبر کوونکو لپاره یو درجه دا شوه چې ان الله مع الصابرین بل درجه دا شوه چې وبشر الصابرین صبر کوونکو ته زر ورکا بیا دا خبره کوي ویرا صبر کوونکو کوم خلق دي الذين اذا اصابتهم مصيبه اخرك دي چکلا ورسیږي دوی ته څه تکلیف او غم نو قالو دیو بیا دا خبره کوي چې انا لله وانا الیه راجعون بیا یې یرا یقینا مخدا تعالی وانا الیه راجعون مبخاص او بسید الله تعالی طرف ته وی متصدر طرف ته عمل کولو توفیق نصیب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك